اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ یمسسکم قرح دغه لیکن یمسسکم قرح کرسیدل تاستا قرح تکلیف د هزیمت د زخم د شهادت دا میدان احد کې چې کله صحابه شهیدان شو څوک زخمیان شو او ګټل جنگ هغه په بیلات بدل شو په هزیمت بدل شو په شکست بدل شو نو صحابه کرام رضوان رسول پاک صلی الله علیه وسلم په خپلم زخمی نو الله تعالی ورته وایي چې دا خو دنیا ده دا څه دی دا دنیا دا او دنیا کې ایونٹس لائک دیٹ ہیپن ایونٹس لائک دیٹ ہیپن اور تاسو ګورئ نه همیشه خو به تاسو هر روز عید نه اس کې حلوا خورت کسي هر روز کو اختر نه چې خلک به حلواګانې خوري صحیح نو کله به تاسو کامیابی کله به دوی کامیابی یمسسکم قرح کرسیدل تاستا شکست و هزیمت فقد مسل قوما تاکہ کر رسیدلے دے کافر قوم تکر خنم دارنگ عظیمت مثلو پشاند دے پا بدر کے یو کال مخ کے ستاسو یاد ندی بدر کے دغه عظیمت او دغه مړېدل او دغه زخمی کېدل کافرانو ته نور رسیدلی وتلک الایام او دغه ایونٹس ایام جمع د یوم دا ایوم اصل کی لفظن وہی حادثے تھا ستا حادثہ ایونٹس واقعات صحیح او بیا چون کې دغه واقعات ورځ شپې عبارت د سند د واقعاتونه نن ورځ کو سوره واقعات شو پرون سوره واقعات شو سبا سوره کیږي سوره حوادث برازي د دې وجه دې ورځ تم سویر شي ایام وتلک الايام او دغه ایام یا دغه حوادث نو داولو مونږ اړو راړو الټرنیټ ګرځو بین الناس د خلق میسکی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا نما تفصیل تاسو ته ابو سفیان ویلو چې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ قیصر روم ته دغه خبر ورکړه چې جنگ زمونږ او د په میس کې حادثه ده کله د نمبر وی کله زمونږ نوبت وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ دَادِد پر چې الله تعالی مشاهده کې د علم مناس مشاهده چې الله تعالی مشاهده کې دا کسانو چې ایمان راوړل دي ويتخذ منکم او الله تعالی جوړ کې منکم د تاسو نه شهدا شهیدان الله تعالی وایي دا شکست مې د تدیر لپاره درک چې تاسو امت کې د شهیدانو هم ضرورت ده تاسو امت کې د شهیدانو هم ضرورت ځکه شهادت د مسلمان سره فکر ژوندې پاتې شي فکر ژوندې پاتې شي دیو جگہ سادی بابا شعر دی غالباً چه هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد با عشق هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد با عشق سب تست بر جریده عالم دوام ما سب تست بر جریده عالم دوام ما او دا علموں میں شعر علیہ مصر چه شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے دا شہید کا مر چلے دا دا قوم ژوند دے شہید کو مرسی تو قوم ورسره ژوندۍ شي قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے سوئی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اوئی دا حسین قتل اصل کے دی یزید مرگ دے تو حسین قتل دا یزید مرگ دے اوئی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام دا ہر کربلا نه بعد ژوندۍ کیږي چې د کربلا غونې واقع وشي نو اسلام بیا ژوندۍ شي او زمونږ پښتو اشعار زمونږ د علاقې هغه ډېر عجیبه کټا ویلې وه چې په ګرمو اوښکو حق راتللی نشي په ګرمو اوښکو حق راتللی نشي حق تل د وینو اوبه خور غواړي حق تل دوینو او بخور غواړي او حق په آسانه چا مندل نه دی حق قرباني مدام د سر غواړي خشه ده خنه ده
والله لا يحب الظالمين ويتخذ منكم اچجول کی منکم دتاسنا شهدا شهیدان یو معنی دا ده ادوین شهدا جمع د شهید یا د شاهد په معنا د عالم سره معنا د عالم سره ويتخذ منكم اچجول کی تاسو کې شهدا ماهرین عالمان د جنگ ماهرین عالمان د جنگ نو مهارت فتح سره نه پیدا کیږي مهارت شکست سره پیدا کیږي ځکه د خپل نقص او د کوتاهی او د خامۍ دغه آرمی جنرال ته د احساس شي چې زما په دې پلانینګ کې خامی کم ځای و زما دې پلانینګ کې کوتاهی کم ځای و نو دا د مهارت دی والله لا يحب الظالمين الله تعالی محبت نه ساتي ظالمانو سره وليمحص الله ادا دې د پاره چې جدا کی الله تعالی الذين كفروا چې ایمان راوړل دي ويمحق الكافرين او هلاك کافران ام حسبتم ان تدخلوا الجنه وصلی الله تعالی فرمایي چې دا جنت زمون شیخ صاحب جنت د ماما کور خو نه چې دغه سبب کې ورننه وځي ام حسبتم آیاتا سو خیال کر دے ان تدخلوا الجنت چی داخلے گئی بجنت تا ولما یعلم اللہ حالانکہ اللہ تعالی بنی مشاہدہ کری آکسان جاہدو ملکم چی اغی جہاد کری دتا سنا ویعلم الصابرین واللہ تعالی بنی مشاہدہ کری صبر و استقامت والا خلق نا اللہ تعالی وی دا ٹیسٹ او دا ایگزامینیشن دا میدان نبا مباسم چی زدہ مشاہدہ کم چی صبر استقامت والا او پخی عقیده والا خلق سوکتے ہیں غیب ویا جنت تزی وصلی اللہ تعالی دا خوی انکرج کرل سیوکلت انکرج کرل او اس ورطا یو بلا خبر یاد ہے چه گورا تاسو بدر کی کلا کامیاب شوئی بدر کی کلا کامیاب شوئی او بلا دیر غنیمت ادومر لوی لشکر لمو ماتی ورکلا شکست مولا ورکو نو دی چې بدا صحابه وخپل کې ناستو وی به یا لیت لنا یوم مثل یوم بدر کاش خدای یو داس رس بیا راول لکه د بدر ورځ کاش خدای او داسې ورځ بیا راولي لکه د بدر ورځ نو د بدر ورځ سو جنګ یعنی دی جنګ غوښته څه غوښته جنګ غوښته نو چې اوس جنګ غوښته او کله جنګ وشو او دی ته شکست شو نو دی دا خو مرګ دی سوي دا خو خالص مرګ نو الله تعالی دا مرګ خو تاسو غوښته وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ أَتَاكِ کوئی تاسو چې تاسو آرزو کړیو د مرګ من قبل ان تلقوا مخکې دینا چې تاسو ملاو شوي د مرګ سره د دینه مخکې متمنا کړیو چې کاش د بدر په شان یو ورځ مونږ ته بیا ملاو شي فقد رأيتمون تاکک سرا تاسو اولد دا مرگوان تم تنظرون حالانکہ تاسو قتل دیتا وما محمد الا رسول اس پیغمبر علیہ السلام چکل زخمی شو او دا سی یو کنجو تاسو کنج بائی ورد یو ڈوغلو پا یو کنج کی پیغمبر علیہ السلام زخمی حالت کے ورپریوت او د پیغمبر اسلام والسلام دفاع کې صحابه ولاړو یو پاغي کې مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ غم شهید کړ شو یو عبد الله ابن جحش غم شهید کړ شو صحیح او پیغمبر اسلام والسلام صحابه قتل چې گزارونه په وشو نو شیطان یو आवाज وکړ وی ایها الناس ان محمدا قد مات او خلق محمد مرشو صلی الله علیه وسلم نو محمد رسول الله دا خو صرف د صحابه پیغمبر نو محبوب هم د ځان نو تزیات راخوغو اچھا سوچا سره د مینه ډیره زیاته دا هغه د مرګ خبر په سړي باندې ډیر بد تاثیر لري کنه لري اعصاب ختم شي سوشي یعنی اعصاب سړي لا څه بیکار نه کوي دا دیمه خبر او دریمه خبره چې په میدان جنگ کې کړه دا आवाज وي چې ستر جنرال لوی درستیز مرش ها نو په آرمی باندې د آرمی حوصله ختم نشي لږ زور سره نو درې خبرې یو دا چې پیغمبر یو دویم دا چې محبوب یو دریم دا چې آرمی جنرال یو چې کله دا आवाज چې محمد قد مات محمد رسول الله وفات شو د صحابه اعصاب مات شو شو اعصاب مات شو چې لاس کې خپل توره نشټینګ ولې ټول شک کېدل ټول شک له ټول تیخته والا منډه والا میدان نه منډه والا نو الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کله دا احساس صحابه خو منډه کړه نو په زخمی حالت کې را پاسید زخمی حالت کې او आवाज وکړه الی عباد الله او دا الله بندگانو دی خو راشي چې خلکو आवाज ولګید چې پیغمبر اسلام خو ژوند دی پیغمبر आवाज صلی الله علیه وسلم بیا راوپس بیا راوپس
نو اوس الله تعالی دا پیغام راوړي دی ته دا واره چې زبد دین د پاره همیشه ژوندې خو نه دا دین خو به قیامت پورې ژوندې خو پیغمبر خو قیامت پورې نه ژوندې صحیح ده خدای خو نه چې همیشه به ژوندې او د دین تعلق دا پیغمبر سره نه چا سره دی الله سره وما محمد الا رسول ان محمد مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم قد خلت من قبل الرسل قد خلت من قبل الرسل تاکي سره تیشو مخکره دنه پیغمبران افا ان ماتا آیا کدی ملشی طبعا په طبعی مرګ باندې او قتلا یا شهید کړي شي په میدان کې انقلبتم علی عقابکم تاسو په شاګر دی علی عقابکم عقاب دې ته وایي هیلز په پوندو په باندې یعنی تاسو به څه کوئ تارنه باوت وکوي تیخته وکوي ومن ينقلب على عقبيه اسوچ واپس وګرځید په خپل باندې فلن يضر الله دې تکلیف نشور کوئی الله تعالی تاشه ان لكل وسيجزي الله الشاکرین او یقینا بدل کوي الله تعالی شاکرین شکر کوونکو وما كان لنفس او داد یو نفس اختیار کنه دی ان تموتا چې مرشي الا باذن الله مگر په حکم د الله کتابن ذالک لشوی دی مؤجلا سرد اجلا سرد نیتی سرد تاریخا نو الله تعالی فرمایي چې تاریخ نمخ کې څوک مې دی نشي او د تاریخ نه رستو څوک پاتې کې دی نشي ومن يرد ثواب الدنيا سوچ غواړي بدل دنیا نوته من حاور کوغتا د دنیا بدلا ومن يرد ثواب الاخره او سوچ اراده لري د ثواب د آخرت نوته من حاور کوغتا ثواب د آخرت نا وسنجز الشاکرین او زرد چې بدل به کوم شکر کوونکو نو شکر په معنا د اطاعت د اوامر د الله تعالی ذکر اعلی درجه شکر سره چې د خدای کوم حکم دی هغه ومني چې د خدای کوم حکم دی یعنی خدای صحت درکړي دی نو ستاد بدن په اعتبار د الله حکمونه سدي الله تعالی مال درکړي دی نو ستاد مال په اعتبار د الله تعالی حکمونه سدي الله تعالی اولاد درکړي دی نو د اولاد باب کې د الله تعالی حکمونه سدي خدای منصب درکړي دی نو ستاد لاندې چې کوم خلک کار کوي د غي په حواله د الله تعالی حکمونه سدي چې د الله حکم په متعلقه میدان کې کما حقه اومنه دې ته شکر ویل شي وکای من نبیل ادیر پیغمبران قاتل مغو جنگ کرو پا مرگرتیا دکی ربیون پا مانا دا خدای خلقو سوک خدای خلق ربیونا خدای خلقو کثیرون دیرو فما وحنو نخواغی کمزورش کارا کڑیوا لما اصابون دو وجدا تکلیفیات عظیمت تچرسی درو دویتا فی سبیل اللہ پلال دا اللہ کے وما ضعفو نزوف کڑیو ومستکانو ان نارا سیو یعنی دانا چنن ورته شکست میلاو شنو قبل ضرورت پیدا شنه غوی نه زمونږ لا پرونه ور زیاده ده ټیک ته خو دنیا ته کله به سړی کامیابی کې او کله به ناکامیږي دا تیمور لنګ چو تیمور لنګ نو د دیار د زره شکست وړل سو واره دیار د زره او بس دیار رسم ځل باندې شکست وړل نو بس ته وچ مزه نه کوي نو د داسې ناس ته ډیر غمګین یو میجه وکړه څه وکړه یو میجه دې ته وایي کوئنسیډنس یو میجه وکړه چې هغه داسې دیوال ته خطا څه کول دیوال ته خطا نو را پریوته نو بیا شروع شو نو بیا را پریوته کوئنسیډنس هغه دیال ځل را پریوته څو واره او په سر لسم ځل باندې رسا سره وخته صحیح درته یو میسج دې ته وایي نیچرل میسج څه شي نیچرل دغه مې یې په لاله مې ګیراونی سره هغه وکړه اتفاق دا و دا غم دوه قیمتي وي نشيوم دوه شي ماته ارزه یو نه زه یو په ماته ته تیمور لنګو په یو لنګ ورته څه کوي چلېما صحیح نو ته په څه دا په یو نیچرل میسج د ماته ملاو شو نو بس په سوال رسم ځل چې حمله وکړو کامیاب شو وما وكأي من نبي ادید پیغمبرانو نا قاتل
قتال او فائٹ کړو مغود د مرګتیا کې ربيو نا خدای خلقو کثیرون ډیرو فما وهنو نخو هغه بوزدلان شو لما د وجداغ هزیمت یار تکلیف او د زخم نا اصحابهم چې رسیدلو دوی ته پلار دا الله کې وما ضعفو نزوف کړو ومستکانو اني سستی کړو استکان معنا سستی ناراستی ورته وای تاسو ناراستی لفظ وای کنه وای ها موږ سره دا ډېر لږه غونې موږ دا ډېر ناراسته او چې ها کهاله کسل دا تکسل والله يحب الصابرين الله تعالی محبت ساتي الصابرين د استقامت والو خلق سره استقامت والا دي ته وي چې ورته تکلیف ملاو شي هزیمت ورته ملاو شي د همت نه بایلي ته همت نه بایلي اوس کو شیرشاه په نمبر د همت بالو چې گاڑی کې پیسې بایلي چې گاڑی کې پیسې نه د پوسټ تجارت کو اوس به دا بزنس په خاطر خو ده خو ته وای دا خو د کله په کې بایلي او کله انا کې دې بایلي نه خو بهر تک دې صحیح گاڑی د فرشتہ کنه او ایزار له گاڑی په کار دي صحیح وما كان قولهم انو بين عدد الا ان صلى الله تعالی وای دغه خلکو ته دغه مسلمانانو ته چې سابقه پیغمبرانو سره وو او دا شکست ورته ملاو شو نو دای بسوي دای دا نه چې بس ځړې بس به دا کار سره د رسیدونه ده ها وما كان قولهم انا وخبر الا ان مگر دا قالو چې دی ربنا او رب زمونږه اغفر لنا ذنوبنا او بخش مونږ ته ګناهونه زمونږه چې دا مونږ ته کوم شکست میراو شو دا زمونږ څخه کوتای شوی دا څه شوی دي زمونږ نه کوتای شوی دا غیر د عمل دا غیر ریفلیکشن دی وما كان قولهم الا فرید خان ته ده خان شیخ صاحب ته زیات څه کړه دا په څلور څه یو ستاره وای هغه څنګه و او هغه وای څه ته ورسای وای څه دا ناتریجا دغه کې په مسجد کې ورځ د مرګګر باندې په ایټ خودونه خلک نه او زموږ کندهاریان یو څلور پنځه نفره و دا منځ وخت یو ورته ول پوسټ انځوري وای بل څه ولا بل نو دا یو نفر چې ښه دغه سره یې هغه ته څنګه مخه هغه چې د مختوري د ماشان نو څه کلیای او کافرون چې شروع کړل دا خطاوتلی د شاله خدای فتو سره د بل د سره بیا خطاوتلی درې وار خطاوتلی ورته څلورم وایي دا رښتیا واقعیت سلام یو ګرځي ورته تاسو یو جنوب دی هغه دې ورته موږ غلطي پکې ورته یو جنوب یاره مستجاب دا خدای سره زمام یو کی زرا پیاده ده زمو پکلی کیو الله اکبر وما كان قولهم وخبر دو الا ان مگر دا قالو چې دوی چې ربنا ورب زمونږه اغفر لنا ذنوبنا چو بخش مونږ ته ګناونه زمونږه او اسرافنا اکوتای زمونږه اسراف په معنا د زیاتی راځي خود ته په معنا د کوتاهی دی و اسرافنا فی امرنا کوتای زمونږه په معاملې زمونږه کې وثبت اقدامنا محکم کې قدمونه زمونږه وانصرنا امدادو کې زمونږه عدل قوم الکافرین په قوم کافرانو باندې فاعطاهم الله پس ورکړه دوی ته الله تعالی ثواب الدنیا بدل دنیا وحسن ثواب الاخره بهترین ثواب د آخرت والله يحب المحسنین الله تعالی محبت ساتي المحسنین د نیکو کارانو سره یا ایها الذین آمنو اوس په غزوه احد ته کله دی راتلل نو منافقان خپل مهم خو چلو چې ځان مرګ د پیغمبر خو روزانه تاسو مرګ لبوزي 3000 آرمی را روانه ده ویل ایکویپ د آرمی ویل نو خبره ده
چې ورسره رابطه وکړي چې مونږ سرندر کیږو ورسره رابطه وکړي چې مونږ سرندر کیږو منافقانو خپل منافقت کو چې مونږ سرندر کیږو صحیح دي مسلمانانو ورته مونږ سره خدای وعده کړی د امداد خدای را سره وعده کړی د امداد اوس چې کله هزیمت وشو ناغه منافقانو هغه په انتر بدر کړه دی پیغمبر وی تاسو دروغ ویلي صلی الله علیه وسلم که خدای وعده کړی و د نصرت نو نصرت څه شو خبر دین کړه نو الله تعالی او داغه جواب ورکړي چې خبر ده دې کافرو ته وخت کې نه دی دې کافرو ته خوش کې نه دی ځکه ما خو در سره نصرت کړو تاسو جنگ ابتدا کې ګټلو غلطی خو دا وشو چې د ګټلي ژوند د جنگ د سپایلز اف وار د جمع کولو لپاره د پیغمبر سټریټیک پلان په پرې خو ده خبر ده کړه یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو ان تطیعوا الذین کچره تاسو خبره منئ دا غچا کفرو چې کفر کړي دي نو دا منافقان دا زړه د مسلمانانو دا کافرانو یردوکم علی آقابکم دی بپشاو گرزی تاسو علی آقابکم پشپوستا پپشوستا سبانلے پپندستا سبانلے فتنقلبو بگرزی تاسو خاسرین لوزرز بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تعالی مولاکم اغا مالک او ناصر ستاسو دے وہو خیر الناصرین ادغا اللہ تعالی بہترین لمددگاران سخ دے سنلقی فی قلوب الذین زرد چوا بچو من پزرو دا کسانو کی چو کفر کردے الروبا حبت سو یرا روب مانا یرا ولی بما اشرکو باللہ دے وجہ چدے شریکان جوڑ کری اللہ تعالی سرا ما آغا لم ينزل به سلطانا چند نازل کری اللہ تعالی غیبان اس دلیل وما واهم النار ازائد دے اور دے وبیت مسو الظالمین اڈیر ناکار ازائد الظالمانو ولقد صدقکم اللہ وعدا اتاکی سر رشتیا صلی اللہ تعالی دا منافقانو دا غلط پراپگنڈی جواب ورکی چی غی مسلمانانو ته وی چې هغه د خدای د نصرت وعده څه شو تاسو ته هزیمت راغی تاسو ته شکست راغی الله تعالی وی نه ما خپل وعده رښتیا کړی ده ما خپل وعده دغه چې ابتدا کې غزوه خود ګټل چاو مسلمانانو ولقد صدقكم الله وعدا تاکي سر رښتیا کړی و تاسو الله تعالی وعده خپل اذ تخصون چې کله تاسو کټکول دی تخصون معنا تقطعون چې تاسو کټکول دی وحل چې کله تاسو کټکول دی قطع کول مو دی باذن په حکم د الله تعالی حتا اذا فشلتم تر دې پورې اذا فشلتم چې تاسو بزدل شوي او تنازعتم فی الامر استاسو جګړې پیدا شي فل معاملې په معاملې کې نو کوم معاملې وا ما تاسو ته 50 صحابه چې کومل ته سټریټیک پوینټ باندې ولاړو د عبد الله ابن جبیر مشرای کې دا غي اختلاف پیدا شخ پلا کې نو چاوي کته کوزیږي ځکه اوس ضرورت پیدا پاتې نه دی اته نه چې مونږ لاړ نشو مونږ ته پکې سشي ملاو نشي سشي ملا عبد الله ابن جبیر ورته چې څو پر پیغمبر نه دی ویلي تل مناسب نه دی اوس دوی اتحاد داو چې پیغمبر مونږ دلته دې لپاره ودرولو چې د شاد غالب مونږ باندې حمله ونشي اوس داغه حمله خو توقع نشته ک کافران وتقتل ای قرآن دې پکانډاو وړل ټول ارمي وتقتل صحیح نو دې اختلاف پیدا شو سلويخ کسان راکوس شو الله کسان ته پاتې شو او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د خود پشاشا راغه په دې له کسانو حمله وکړه نو دې شهیدان کړ عدالت د کوم میدان کې چې نو چا سامان راغونډو او څوک دونو لاندې ودو او چا یو راک ته ډټواله و څوک لګي پر کې سخوراس کا کو چا په کې کوکس کو فار ایگزامپل ارته چې هغه وخت کې جنگ ختم شو نو ټول بیغم ناسو چې خپل ټوپکا غځای خې چې خپل تور هغه په کورسو نه کې جنگ نشته نو بیا سره نو دغه چې به خبره کې ور باندې دشمن حمله وکړي چې اسباد سره خوا کې نه نو نتیجه به شکست صحیح شو ولقد صدقكم الله وعده تاکي سرا رشتیا کړي وتا سره الله تعالی وعده خپل اذ تخصون چې کله تاسو کټ کول دوی باذن په اذن د الله تعالی تخصون دا په معنا د کټ کول تاسو ته قطع کول وای قطع کول پرې کول چې پرې کول مودري
چې تاسو پرې کول دی باذن دا الله اجازت باندې حتا اذا فشلتم تر دې پورې چې تاسو همت بایل سموکړه همت موبایل وتنازعتم فی الامر استاسو جګړه پیدا شوا یو بل سره فی الامر په معاملې کې وغسیتم اتاسو نافرمانی وکړه من بعد ما اراکم پس داغي چې الله تعالی خود له تاسو ما هغه فتحا تحبون چې تاسو خوښول نو تاسو عصیتم نافرمانی وکړه د چا د خپل امیر د چا نافرمانی وکړه د خپل امام عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ چې امیر وایي چې مزه نو بس بیا باید چې تخپل اجتهاد استعمال نکړي ځکه د امیر مخالفت د ټول نه لوی جرم دی یا خو باید چې ته امیر کنوینس کړي یا خو باید چې امیر کنوینس نشه نو بیا خو ځل یو سړی خپل امارت کې نه ته بیا معاشره جوړیږي نه کې جوړیږي البته د دې وجه خو شریعت اسلامي کې امیر ته حق دی شریعت اسلامي کې امیر ته حق دی چې هغه کنسلټ کوي خلک خپل شورا سره هغه نه اډوایس اخلي خو هغه پابند نه چې اډوایس ونی اگر دې پابند نه دی بیا خو امیر دسه کله اډوایس منی بیا د امیر دسه نه دا اډوایس دې لپاره چې دا مایند جوړ شي دا اډوایس چې هغه اخلي 50 کسان دي شورا کې 50 کسان دي شورا کې دا اډوایس هغه دې لپاره اخلي چې عبدالباری هغه خپل رائے په دلیل پیش کړي حاجی عبدالغنی خپل رائے په دلیل پیش کړي تاسو ټول خپل رائے په دلیل باندې پیش کړي د یو رائے یو شانی د بل رائے بل شانی دلته د مایند ډیولپ کیږي د خپلم یو رائے وی د امیر په خپلم یو رائے پاغی شو کې خود د مایند ډیولپ کیږي نو یا دې یو طرف تراغب شي یا بل طرف تراغب شي نو فائنل ډیسیژن څوک کوي امیر کوي صحیح شو خبره دین کړه واسویتم او تاسو نافرمانی وکړه من بعد ما اراکم پس د هغه چې خودل او تاسو الله تعالی ما هغه فتحا تحبون چې تاسو خوښوله نو یا خو دې نافرمانی نه مراد د امیر نافرمانی ده یا وعصیتم تاسو نافرمانی وکړه د حکم د پیغمبر ځکه د پیغمبر حکم سو چې دې ځای باندې ولاړ یې د پیغمبر حکم سو چې په دې ځای باندې ولاړ یې صحیح اوس چې پیغمبر د هغه د پاره ټایم نو مقرر کړي نو باید چې تاسو انتظار کړئ د پیغمبر د دویم حکم چې تاسو انتظار کړئ د پیغمبر د دویم حکم چې هغه درته وایي چې او اوسرا کوشي نو چې سو پورې هغه لانه دی ویلي نو سټل دی فرست آرډر از ان پاور صحیح شو دا تر اوسه پورې غړم باندې حکم اپ خپل ځای دی هغه فالو کوي خدای خپل اجتهاد وکړ اوس د پیغمبر حکم ته وایي ټیکسټ سوې ورته نص سوې ورته نص ته وایي یا د قران حکم یا د پیغمبر حکم نص نون سواد چې دا نص دی نو چې کوم ځای په قران کې او په سنت کې یو شی واضح موجود وي پیغمبر ویلي یا الله ویلي نو الته کې څوک خپل اجتهاد نشي کولای کته حق نشته امام ابو حنیفه ته حق نشته چې اجتهاد دا صریح دی ځکه الته صریح حکم موجود دی نو د صریح حکم مقابله کې څومره لوی عالم کوم دی هغه اجتهاد نشي کولای اوس د پیغمبر علیه السلام یا الله صریح حکم دی چې منځونه کوي په خپل وخت باندې نو یو عالم نه چې ټول دنیا علما راجم شي نو غي دا ویل چې د امریکای جوان چې دا ډیر مصروف ته په خپل وخت باندې منځونه نه کوي چلو چې ما سوتن بیا رجاب نه راشي ټول په ځای باندې کوي لواړه چې دا حق ته د اجتهاد کوي دا خو د نص خلاف دی دا د صریح حکم خلاف د صریح حکم خلاف اچھا ته دا حدیث ته چینج کی ځکه ما تاسو ته مسله کړې و چې دوه شی نه دي یو ته شریعت یو ته فقه یو ته شریعت یو ته اگر چې دواړه د یو بل په معنا مستعمل دي کله فقه ته شریعت وایي شریعت ته فقه وایي او کله دواړو ته آل ټوګیدر فقه وایي دواړو ته آل ټوګیدر شریعت وایي خو فار اکیډمیک پرپس د تعلیم په بنیاد باندې د شریعت او د فقه د دې په خپل میس کې فرق دی چې شریعت هغه رول دی چې کوم رول د قران یا د حدیث په ټیکسټ کې راغلی قران کې راغلی یا د پیغمبر اسلام فرمان کې راغلی نو دې څه وایي شرعي رول دا شرعي رول چې دی دا انچینجبل دی انټل د ډے اف ججمنٹ دا شریعت والا رول دا تر قیامت پورې نه بدلی دا بدغه هیڅ الله ویلي چې پیغمبر ویلي او دیم فقه معنا اجتهادي مسله چې دا د امام ابو حنیفه اجتهاد دی دا د امام شافعی رائے ده دا د امام مالک رائے ده دا د امام احمد ابن حنبل رائے ده صحیح ناغه په فالو کې خو که سرکمستانسز چینج شو څه شو سرکمستانس حالات کا بدل شو ناغه چون کې قران کې نه ده
حدیث کې نه ده، نه په د امامانو اجماع شوی ده، نه په د امامانو اجماع نه شوی. یونانی بس ډیسیژن نه ده، د یو امام رائے ده. نو چې هغه امام رائے ده او هغه اپلای کیږي نه، هغه امام رائے ده هغه اپلای کیږي نه، نو باید چې الته بیا د بل امام رائے فالو کی، باید چې الته خصوص به فالو کوي، عام سره نه مفتی. صحیح، نو مفتی بیا فتوا ورکړي د بل امام پر رائے باندې. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اتاسنا فرمانے اکڑا پس دا آگے چو خود التاس تا اللہ تعالی ما آغا فتحا تحبون جستاس خوا منکم من یرید الدنیا، بازے پتاسو کے آغو یرید الدنیا، یرید الدنیا چی آغا ارادہ لرلا دا دنیا دمال، یعنی دا کم کسان چی کتا کسیو نہیں دا سر پارا کسیو دے پیس مال دا پارا غنیمت دا پارا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، ابازے تاسو کے آگو چی آغی ارادہ لرد آخرت. وَثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُ، بیا اللہ تعالی واڑو سبحان اللہ تعالی واڑو تاسو لغنو دے کافرانونا، حالانکہ تاسو پدی مسلط شی ہوئی، تاسو پدی شی غالب شی ہوئی پہ ہوئی اللہ تعالی تاسو بیر دوین واڑو لئی. معنی دادا چی اغستاسو غلبہ تو حزیمت بدل شوا. ثم صرفکم، بیا اللہ تعالی واڑو تاسو لاغنو دے کافرانونا لیبتلیکم، چی اللہ تعالی ٹس کی تاسو. خوص دیکھو گر اللہ تعالی وی چا ارادت آخرت لرلا و چا ارادت دنیا لرلا، اس پتہ لگی دی جرم کرے دے نا. اللہ تعالی وی دارا پیغمبر صحابہ دی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، خفکی گئی امام وفق کریے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، عطا کسا اللہ تعالی عفا کرے تاستا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالی دا فضیلت مالک دے عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پا مومنانو با دیر مہربانہ مالک دے. مومنانو سره مہربانی کوي، نو دی گناہوں کی تو اللہ تعالی ورتا معاف کی، خطاؤں کی اللہ تعالی ورتا معاف کی. اذ تصعدون، اس اللہ تعالی ورتا پورا تفصیل ہوئی چې تاسو ته پته ده. اذ تصعدون، چې کله تاسو تیش تکولا، تاسو تیش ته وای ورته چې کله تیش ته مکولا. اذ تصعدون، چې کله تاسو تیش تکولا. ولا تلون على احد، اتاسو پشان کتل چاہتا، داسې په مخه مو تیش تکولا مدینه منوره طرف ته چې پشان مو چاہتا نه کتل. ولا تلون على احد، اتاسو پشان سټ نه تلون دی ته وای سټ راړول، سر راړول، تاسو سټ راړول کې سر راړول، سر راړول چې تاسو پشابانه سروم نه راړول چاہتا، مخ راړول. ولا تلونا، اتاسو مخنرالا وغلا خدل چاہتا. والرسول پیغمبر یدعوکم، آوازون درکول تاسولا فی اخراکم، دشاس تاسونا پیغمبر قولتا میدان کیوں اغشان آوازون کول الی عباد اللہ. فاطابکم، اللہ تعالی اور سوتاستا غمن، یو غم بغمن، دپاس دبلغم، یو غم بلغم بلغم بلغم، بلا دیر غموم، یعنی یو دا دیکھو گورا چکم فتح وا اپ ہزیمت بدل شوا، چکم مال غنیمتو امود اللہ صوبتا، کسان مو اویا کسان شہیدان شو، پسلگونو کسان مو زخمیان شو. پیغمبر پاک پخپل زخمی شو، تاسو تیش توکڑا، دا یو غم خو ندے، ہر یو ځان له مستقل غم دے. اللہ تعالی وی دا غم دا پاس پا غم میں اختکڑی لکے لا تحزنوا علی ما فاتکم، دیر پارا چی تاسو غمونو سر عادی شئی، چی تاسو غمونو سر شئی عادت شئی. فاطابکم غمن بغمن، ورسو تاستا اللہ تعالی غمن یو غم بغمن، دا پاس دا بلغم لکے لا تازنو، چی تاسو عادت شئی فکر من شئی خفن شئی غلا ما فاتکم، پا آغا شئی چی تاسو مسکڑے دے غنیمت او فتح، غنیمت او فتح مو مسکل چی پا غیبان خفن شئی خدای دا اغین لوی غم در دادر کر چی او یا کسان مو شیدان شو، لوی غم دادر کر چی پسلگونو مو زخمیان شو، او دا طول لوی غم دادر کر چی پیغمبر زخمی کر صلی اللہ علیہ وسلم. نو اس طول صحابو اغی بیاس فکر کو چی اوی لاس تر اغلی پیسی اغل اڑے ختم شی، بلا دیر اسلحہ اغل لا سوتا، صحیح فتح آپ حضیمہ دا ایک طول ارسیر شو، پیغمبر تے ختم. کہ طول پسین کی یو غمو سو چی دا منصر انسانیت کارو، دا پیغمبر تا گورا علیہ السلام غاکون شہیدان دی، سکل مات دے، دا مخ اڈو کے مات دے، طول بدن پوینو بان لڑل دے، دا منگس
نو چې لوی غم سړي باندې راشي نو وړوکی غم هیر شي. نو دا نور غمونه دې مقابله کې ټول نه واړه غمو. ایون د شهداو غم وایي خو کامیاب شو، شهیدان خو څه شو؟ ایو کامیاب شو، ټول لوی غم دا پیغمبر ته وویل علیه الصلاۃ والسلام. الله تعالی دا دې لپاره چې تاسو هغه فتح او غنیمت پس خفن شي، لوی غم بدل پس راوست. دا یو معنا شو. او دوی معنا فاصابکم الله تعالی بدل کې درکتا استغمل یو غم بغمل، تاسو مغموم کړئ، غم زده کړئ، بغمل په سبب د غم زده کولو تاسو رسول پاک لا پیغمبر مو غم زده کړو، پیغمبر مو غم زده کړو ځکه داغه د اجازه نه مخکې را کوشي وای، داغه د اجازه نه مخکې را کوشي. نو پیغمبر په دې غم زده شنه الله تعالی وای چې ما تاسو له غم درکړه، دې وجه زما پیغمبر مغموم کړو. لکیلا تازنو چې تاسو خفن شي غلاما فاتکم پاشے باندې چې تاسو مسکړه دې فتح او غنیمت ولا ما اصابکم، چې تاسو خفن شي پاشے چې رسیدلې تاسو ته چې هزیمت ته شکست دې زخم دې شهیدان دې. والله خبیر بما تعملون، اللہ تعالی خبردار دے پاغ عمل چې تاسو کو. ثم انزل علیکم، اس دا صحابہ چې دې پیغمبر علیہ السلام کیفیت وکړه صحیح دی دا فکر نه کو چې غنیمت لا فتح ختم شو، شکست راغله او یا کسان شهیدان شو، سلګونه خلق زخمیان شو، لا نه دی بس ټول په دغه یو فکر. پیغمبر پاک ته صلی الله علیه وسلم لازم د وجوده چلو شو صحیح. نو دی داسې مغموم چې بالکل ذهن فلت شو، څه شو د ډېر غم د وجه ذهن فلت شو. نو الله تعالی سډنلی په دوی باندې یو خوب راوسته، دی ټول پرېوتلو د شو چې ټول د شو. نو دی خوب سره سړی ریلیکس شي، هغه پرزې هغه د دماغ او شریانونه ای بیا خپل ځای ته ورشي. کم ټینشن چې وي اټینشن ورسره د دې وجه خو چا باندې ټینشن زیاتی نو څه ورکوي؟ نه د خوب ګولای ورکوي، د خوب ګولای ورکوي چې دی وده شي دا ټینشن به ختم شي. چا باندې ټینشن زیاتی څه ورکوي؟ د ټینشن نور څه علاج نشته، بل دغه چې دماغ ولا وده ساتي چې دا حساسیت ختم شي. څه ختم شي؟ ثم انزل علیکم، بیا نازل کا اللہ تعالی تاسو باندې من بعد الغم، پس د غم لا امنتا نغاسا. نو نغاس مونږ ورته پرکالی وایو، تاسو ورته څه وایي؟ اجمع. نو در باندې مې اجمع راوسته، نغاس اجمع ته وایي. ثم انزل علیکم، یا دلته په امریکا کې ورته څه وایي؟ نیب. ثم انزل علیکم، بیا نازل کا اللہ تعالی تاسو باندې من بعد الغم، پس د غم لا امنتا سکون. څه شي؟ سکون، امن، پیس. نعاسا نیب یغشا طائفتم منکم، چې هغه کور کو احاطه کولا طائفتم منکم په ډله د مؤمنانو استاسو باندې، و طائفتن ابل ډله چې منافقه وه، بل ډله چې منافقه وه. قد اهمتم انفسهم، باعث کړو دوی لا انفسهم نفسونو دوی، یظنون گمانونه کول، خیالونه کول بالله د الله متعلق غیر الحق، ناجائز گمانونه، ظن الجاهلیه، گمان د جاهلیت، گمان د جاهل. نو منافقان چې هغه دا سوچ کو یاره خدای وي مون سره دوکا وکړه، راته وی چې نصرت بدر کو هزیمت ملاوي، نصرت بدر کو هزیمت ملاو شو. د خدای متعلق دا سوچونه شروع کړه صحیح. یو چا په دې معنا دا چې خدای هم کمزور شي، د دې ارمي مقابله ونه کړش، نو دې ته ویل جاهلیت ګمان. یقولون دوی هل لنا من الامر من شیء، الله کوم سره چې ډیر ډیساپوینټ شي نو دوی وایي زموږ قسمت کې د خیر روسته تشته، تاسو وایي کنه وایي؟ نو دې منافقانو وي. یقولون دوی هل لنا من الامر، آیا شته زموږ د پاره من الامر د معاملې د کامیابی نه من شیء سیسا، کامیابی کې زموږ هم سیسا شته. قل تورتا اوایا ان الامر، تاکید سره معاملہ کله ټولا لله دا الله اختیار کې ده. یخفون فی انفسهم،
یخفون فی انفسهم دای پټ ساتل پزړو خپلو کې ما هغه شی لا یبدون لک چې هغه نشکار کوتا تا یقولون هغه څه خبره وا هغه دا پیغمبر ته نه وي خو یقولون دوی خپل میس کې وي لو کان لنا کچره وي زمون لپاره من الامر د فتح او د کامیابی لا شیء سیسا ما قتلنا هاونا نمون بنو قتل شوی دی ځای که زمون قسمت کې چرته فتح تصور وي نو دلته او یا کسان به شهیدان کېده صحیح نمون بنو مړ شوی کچره فتح د مونږ لپاره وي الله تعالی وایي سوره پورې چې د مرګ خبره ده داغي میدان سره تعلق نشته دا مرګ په کور کې عمر راځي کنه راځي قل تورتا اوایا لو کنتم فی بیوتکم کچره وای تاسو ناس په کورونو کې لبرز الذین نو یقینا راوتی بو آکسان کتب علیهم القتل چې په غیبانه مقرر شو قتل دل په دې میدان کې لا مزاجهم د پریوتو زایتا چې کوم ځای باندې دا هغه جسد پریوته دی هغه به یقینا راوتل ځکه چې د خدای فیصله بدلیږي نه وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ادا دې د پاره چې الله تعالی تسکی هغه شی چې پسینو تاسو کې دي وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ چې الله تعالی ډیسټینګ کیا هغه شی چې پسینو تاسو کې دي ادا کله ډیسټینګ کیږي او ټیسټ کله کیږي عمل سره تکلیف سره والله علیم بذات الصدور اللہ تعالی عالم دے بذات الصدور پراز د سینو باندې ان الذين تاکید سرا کسان تولوا منکم چیا غی مختاو کرو منکم دتا سنا یوم التقل جمعان پاغ ورځ باندې التقل جمعان چې مخ په مقصود واړه عسکری الجمعان معنا دواړه ګروپونه نو دا صحابه چې کوم تیښته کړي وا اللہ تعالیٰ فرمائی چی انما استظلهم الشیطان خبر دادا چی شیطان دوی خویولیو بے باز ما کسبو پا باز آغا چی دوی کم عمل کرو نو کم عمل کرو چی دا غزین راکس شو خو اللہ تعالیٰ فرمائی ہاں ٹک دا بی تیش تا پوکڑا شیطان ولغزول ولقد عفا اللہ عنہ زمان پیغمبر ملگری ما معاف کرو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اتاکیق سر معاف کرے اللہ تعالیٰ دوئے ان اللہ غفور تاکیق سر اللہ تعالیٰ بخون کے دے حلیم البردبار دے یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو لا تکونوا کالذین تاسو مکے گئے پشان دا کسانو کفروچ کفر کرے دے وقالو لے نو دے کفر نا نفاق مراد دے سشے مراد دے منافقت وقالو لاخوانهم دا اغا منافقان چی دی ویل پا حق درونو خپلو کے اذا ضربو فی الارض چی کلا غوی سفر کوزما کے اوکانو غزن یا غوی و غازیان امڑشو سفر کو نبل کلی کے امڑشو یا غازیانو نو جہاد کی شہیدان شو نو دی منافقانو بدا غوی باپ کسے چی لو کانو عندنا کچر دوی ناس شوے منخصا ما ماتو نبا مل شوے و ما قتلو او نبا قتل شوے سڑی خودی پا سفر کئی نو اس کا منصر کلی کی ناس نو خود نبا والا مرگ را غلق بد زائے سارا کے مر شوے صحیح کہ جنگ لنوے تلے منصر ناس تو نو نبو شہید شوے بد زائے مر شوے زمونگے نمانن اللہ تعالیٰ فرمائی کہ تاسو اغی دا مرگ دا بچ کول شئی نو تاس تا خوبارو مرگ بے رازی نے تاسو بے اولی مڑے گئی ځکه تاسو خو دومره پاورفل یې چې کاغی تاسو سره ناسو نه هغوی به د مرګ نه بچوي نو ته خو به یقینا بیا بچې لیجعل الله ذالک حسرتا عاقبت داده چې وګرځي الله تعالی دامړې دل داوي حسرتا سبب د حسرت او د افسوس په قلوبهم پزړو د دوی کې والله الله تعالی یحیی ژوند کول کوي او یمیت مړول کوي والله بما تعملون بصیر الله تعالی په عمل چې تاسو کوي واچ کوونکی دی ولا ان قتلتم فی سبیل الله اکثر تاسو قتل شي په لار د الله کې او متم یا ملشوے لمغفرت من اللہ نو یقینا بخند اللہ جانبنا ورحمت ارحمت خیر دا بہتر دے مما یجمعون دا آغمان لچ داخل کے جمع کی وَلَئِن مُتُّمْ اکچر تاسم لشوے او قتلتم یا قتل شوے لَإِلَى اللَّهِ نو یقینا اللہ تعالیٰ تا تخشرون جمع کولے بشی اس گورا اللہ تعالیٰ پدی ټول تفصیلی بیان کی صحابہ تا سختی خبریں ہوتی ویڈیو ورته کنه سوره سختی خبر ها ټیک دا ول ډب ورکی بیا تور پسې ولقد عفا الله بخشلی می نو بیا ول ډب ورکی دا کار مول نو بیا پیو پټای ورو لګي والله حق لري
الله هر چاته ویل شي کني شي ویل الله تعالی هر چاته ویل شي الله نه خو لوی دنه پیغمبر ته وایي صلی الله علیه وسلم صحیح خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اشارتن صحابه ته خبر نه وکړي دا دومره تکلیف ملاو شو فتح په شکست بدل شو صحابه وتشتدل او یا کسان شهیدان شو په سلګونو زخمیان شو پیغمبر پاک په خپل زخمی شو صحیح او پیغمبر اسلام چې اشارتن ورته نو ویل یا کدی نه ورا کوم شوی دغه ځاینا یعنی دا څه نو ویل چې راکد دغه کسان د جبل رومات باندې ولاړو خدای غدان نه ورا کوم شوی دا شی بنو شوی خبر دین کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چرته اشارتن هم دا ذکر نه کړي صحیح ادې ته وایي د لیډرشپ کوالټیز دې څه وایي د لیډرشپ کوالټیز چې سړی بچیړي نه کچیړي هغه نفرت پیدا کوي خبر دین کړه نو صلی الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په اشاره استام کمال دي فبما رحمت من الله پسلو رحمت د جانب د الله نه لنت لهم تنرم شوی دوی ته او پیغمبر یعنی چې ته مسلمانانو د پاره سلو رحمت د خدای د مسلمانانو د پاره سلو رحمت د خدای څومره نرم دوی د پاره څومره حالانکه موږ زر لوز ټمپر کو سړي باندې غوسه شو کنه شو غوسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه خو پرې ده دایته اشارتن خبره نه وکړه خدای وای فبما رحمت من الله لنت له صلو رحمت تر الله تعالی مسلمانانو لپاره چې دوی دراسه نرم شوی او خبر ورته نه کی فبما رحمت من الله لنت لهم نو دا الله تعالی پیغمبر اسلام کندم کینا د پیغمبر تعریف کوي د پیغمبر څه کوي تعریف کوي ولو كنت فظا كچریویت فظا سخت زبانه څه سخت زبانه داسې لکه سړی به شیرشاه ته وای سړی شیرشاه خو ته بیا اسې دغلته را کوشي نو کدا دې ته سخت زبانی وای سوی ورته سخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا څنګه ویلي الله تعالی ورته وای کته سخت زبانه وای غلیظ القلب اسخذوي سوی سخذوي غلیظ القلب لنفذ نو دا خلق بخوار شو من حولک د چاپیرستانه دای بتا سره نو پاتې شي ځکه سخت زبانه سړي سره څوک پاته نه پاتې کیږي صحیح اوس الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ها کستا ذکر دین لغون خفغان غنوي موافقه دا ټیک ده چې تاسو کمال دار شخصیت دومره عظیم دی چې کزره کې د سویوم په شبه نه راولي ځکه د سویوم په خلک کوئی د پلاني جوړو دریاب دی د پلاني جوړو سره دریاب دی کار څور سره وکي اپ شبه ذکر نه کوي خدای کې وکړه کله سړی خفای دی خفا صحیح نو پیغمبر تعالی تعالی کې تدل کې ته خفای موافقه سره کې ته خفای فاعف عنهم تمعافیو کدویتا واستغفر لهم ابخنو غواړه دوی لپاره الله تعالی نه نو دې خو ګوره ماته ګوره اوس دا خو ډېر لوی صحابه ته خو ډېر لوی خلکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ایڈوایس اوسته سبه کول مشورې به ته اوسته رائے به ته اوسته نو ممکن نه چې موافقه د بخنه دعاګانې ولومو کې او چې بیا وایي دا ډیسکوالیفاید دی انده لپاره بدای نه مشوره نه اخلم دا ډیسکوالیفاید دی انده لپاره مشوره نه اخلم ان به آینده لپاره دوی ته زه مشوره ورکوم نه الله تعالی دې څه باندې وشاورم با همي مشوره کوي دوی سره با همي مشوره شاورم معنا یعنی دوی لهم ترای ورکوا او دوی نو مسله وشاورم او تمامي مشاورت کوي دوی سره فل امر په معاملې کې نو کوم معاملہ نو دغه تنه سره احمد یو اهم مسله ولیکا چې په کوم شی کې پیغمبر ته وحی راتله پیغمبر اسلام یې کې چانه رائے نه غوسته ایته رائے غوسته هم نشي خو چې کوم شی کې به وحی نه و هغه به ارجنٹ کارو څه شی به ارجنٹ به چې هغه لپاره سولوشن پکار دی نو پیغمبر اسلام بلته صحابه نه مشوره غوسته او بیا به فیصله په خپل کوله چې هغه ته عزم وای هغه ته سوې عزم ورپسې روانه فاذا عزمت نو راي به واغسته پیغمبر اسلام والسلام به داغه پرانا کې خپل سب مایند ډیولپ او خپل فیصله به وکړه هغه ته عزم وای صحیح دغه فیصله به یا په وحی باندې رسو توثیق وشو یا به تردید وشو وحی براله یا به وای چې دا څه ده ټیک ده او یا به چې نه دا څه نه دا څه
وشاور مشاورتو کدوی سرا فی الامر پا معاملہ کے فیضا غزمتا کلچتا غزمکو فتوکل. نو اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام توی چی کلستا مائنڈ پا یو طریقہ بانی ڈیولپ شو ایز امیر ایز امام. نو اللہ تعالیٰ کا توی چی بس بیا فیصلہ کرو فتوکل اللہ، بیا آگئی کی ریزرویشن مپریدا فتوکل اللہ. ځکه چې بعض اوقات سړی فیصله کولو کې وړاندې رسو کوي، وړاندې رسو معامله کې ډړه شي، ګاډه دې لړ شي، څه وشي؟ ګاډه دې لړ شي. خلک وایي درې مولایان صاحبان څه شي وایي، درې مولایان صاحبان دا وایي ټرین ته ولاړو. څه ولاړو؟ ټرین. نو ټرین چې سټیشن ته راورسېده د درې واړه یو بل له احترام ورکو، دروازه کولا شو. نو یو وی سیب ته مخکې وخېږه، هغه وی نه سیب تاسو مخکې شئ، نو دی بل وی سیب ته مخکې شه. نو بس په دې کې 15 منټه ټایم لاړ دی پاتې شي. صحیح هلکه زر فیصله وکړئ مخکې ورخېږي ته دا شی لږ بند کا. شیخ صاحب دلته فتوکل علی الله، توکل وکړه الله تعالی باندې. نو دلته یو مسله ولیکه نثار احمد چې عزم څه شی دی. نو عزم د شورا پس منظر کې د امیر یا د امام د ذهن جوړېدل دي، د ذهن جوړېدل دي چې موافق د اسباب او د حالات دي، موافق د اسباب او د حالات دي. ځکه امام به دا نظر ساتي، امیر به دا نظر ساتي چې حالات او اسباب څه دي. نو د حالات او اسباب او د خلقو رائے دا دواړه به سره یو ځای کې ناغي باندې خپل مایند جوړ کی. نه به یوازې رائے پسې دي، نه به یوازې حالات څنګه دي. نو به یوازې رائے پسې، که یوازې رائے پسې لاړ نو هم به چېرته بیړه غر کوي، او که یوازې حالات ته وکتل نو هم به بیړه غر کوي. ینصرکم اللہ کچر امداد کئی تاثر اللہ تعالی فلا غالب لکم نو نشتر سو غالب دن کے تاسو باندے و این یخذلکم او کہ اللہ تعالی تاسو رسوا کئی فمنزل لذی نو سوک دے آغازات ینصرکم چی امدادو کستاسو من بعد پس دا اللہ نا وعلی اللہ اخاص پا اللہ بانے فلیتوکل المومنون، توکل و اعتماد کئی مومنان. اس غزوہ بدر کی اللہ تعالیٰ وی چې کله کله تاسو نه غلطه خبره کیږي، تاسو په معاشره کې تاسو نه صحابو نه بعض اوقات داسې خلک چې کمزوري وي د عقیدې په اعتبار نو هغه نه غلطه خبره کیږي. صحیح، او چې نور خلک رد نکړي نو د دې معنا دا چې دا دوی وسره مرګتیا ده، یعنی که غلطه خبره ده نو چې دا کوم صحیح خلک دی دا ورته وي چې خاموش، دا خبره دی غلطه ده، چې دا خبرونه کې داسې خبره ځین کړه. نو غزوه بدر کې څه شي، غزوه بدر کې کوم د غنیمت مال چې وو، غنیمت مال نو هغه وخت یمنی صادره به ورته ویلې، یمنی پټو ډیر مشهور یمنی پټو لکه آتا چې کوم یو یادو چې تا بلخ ترته جوړی قصه ده هراته ها نه د پسره وړای دا وی دا غټي وړای نه لاندې نه راځي کورک انا هغه کوم ځای ملاویږي تا اډر نه ته نه دا په هرات کې زه پیسې درکوم نه پوس سوچته نه نه څه نشته راو نفر د وارث باندې او د ورش چې خو چې سپین ویاله او که څوک یې ورته وایي نو سپین نو بل کال یو مرد دی هغه سره صحیح ځکه ما سره سپین پټو نشته نه هغه ورشي هغه د ساودن دی ګرم دی نه ما سره یو ډېر مزدار مې غوښتو خیر هغه سپین نو خو ډېر اعلی او زه پروس کال چلانم نو دا زمون شاګرد دی او اوس په پاکستان پر سنټ کې د دیر د علاقې دی او د متحده مجلس عمل لوی لیډر دی. صحیح نه هغه راغله خیراله لپاره ناغه اصل داسې صادر تو قتل نو یاره صاحب دا خو ډیر اعلی صادر دی. نو ما ورته مې توس د پاکستان په سنټ کې ناشته او لوی لیډرو مې لطیفه مې ورته ویله ما د مولا مزاج دار کده په دې پیسو تر دې ځای را ډک کی خو د خپل سوال نه ودرېږي. صحیح ما هغه به کار کا بس ما کو وی مولا راخو چلو ورځي کنه وینه صاحب صادر خو بخیر دی نه خپېدا شي خو زما د شیخ صادر بچ دی دا ہمارے پاره تبرکی ما بس په دې مې وها. صحیح نه هغه یمنه پټو هغه په مال غنیمت کې نه ملاوي دا نو څه کسانو یو بل ته وې
اعلی شی د ممکن د چې پیغمبر ځان لا واستي صلی الله علیه وسلم. اوس دا خبره د پیغمبر متعلق ادي ته غلول وای په قومي مال کې خیانت کول دي څه وای غلول عربي کې ورته څه وای غلول. الله تعالی وای د پیغمبر متعلق تاسو دا ځین ما کان لنبی وما کان لنبی مناسب نه د پیغمبر سره یعنی غدا تصور نشي کولای د پیغمبر متعلق ان یغل چې هغه بخیانت او غلول کی ومن یغلل اسوک چم غلول کی یاتی بما غلا دے براتل کی بما غلا پاغ خیانت چې د کړه دی یوم القیامت پورز د قیامت نو سره به دغه حساب کیږي. ثم توفى كل نفس انا دا یو مناسب دي دا مسله کول نه یو د خپل مزاج مطابق لدی ایکسپلینیشن وکړو وی چې کوم شی د غلا کړی یا کوم شی د خیانت کړی نه الله تعالی وی چې یاتی بما غل بی یوم القیامه هغه شی بستا خلاف گواہی د قیامت پر ورځ باندې غو موجودی وي بجزلی فلانی غلا کړو نو بس خدای بدل بیا عذاب درکړي. صحیح شو. نبی یو سړی متعلق ورته پته ویل کې یو سړی په دې کمیونټي کې هغه وی د چا مونږ بيزا وایو ګوټ بوزا نوې بوزای غلا کړی دا بیا یې ځم کړی دا هغه خړل ده. صحیح نوې دغه بوزا او دغه چاقو دا به د قیامت پر ورځ باندې دواړه موجود وي دا خلاف به گواہی کوي. صحیح او دا مالک به هم ولاړی. صحیح ناغه غل تناستو او ته مولا سره نازلا سره مه ها وی بوزا بالته ای نا اورته او کړه دا سه الله تعالی وي خو بس مینه دی به مې ور به کوله چې واخله ومن يغلل يات بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس بیا پورا بول کول شهر نفس تما کسبت اغه عمل چې دکړه دي وهم لا يظلمون ادوی سر زیاته بن شکوله افمن اتبع رضوان الله آیا اسو چې اتباع کوي در زامن د الله تعالی کمن با یعنی د خدای خوشاله ول غواړي اتباع کوي در زامن د الله یعنی هر عمل چې کوي سره پاره کوي چې خدای خوشاله شي. نو پیغمبر خو چې کم حرکت کوي نو سره پاره کوي پیغمبر کله دا اراده نه چې مخلوق ته خوشاله شي هغه ویلم به د خدای خوشاله شي مخلوق به خوشاله شي. آیا هغه څوک چې اتباع کوي یعنی لګېدلې دا الله تعالی خوشنودې پسې کمن با آیا دې کې دې شي پچاندا چا چې دې اخته به سخطن په غضب من الله دا الله تعالی و ما واو جهنم ازاید هغه جهنم وي و بیس المصير اډیر ناکار زائد ریټن لدا جهنم هم درجات دغه خلق چې دا څوک د خدای رضا مندای پسې لګېدلې هم درجات دا درجو والا خلق عند الله پنځ الله والله بصير بما يعملون الله تعالی واچ کوم کې پاشه چې کوم دوی عمل کوي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمعنا تلاوته ونال الليل وآناء النهار فالله خير حافظا والحمد لله. سنوي تازه خبر شته کنه هرات څنګه شو نو استقبال شي او ارمی کو را لګل ده تلو پیزا تیاری را لګل دي وزیر دفاع معاون یا پښتون دی ورته نغره غالي یا هغه ویلي دي هغه نن ویلي و چې باید دغه ته دا باید د پرایویټ ارمیز باید د منځه ولاړ شي افغان نېشنل ارمی باید دا خو په خوانه خلک وایي فکر کوي یا دا طالبانو کوي خو دوی غواړي چې قرار دا Gracias.